د سرا ظلم نوایا ظلم تا د سرا ظلم نوایا ظلم تا د سرا ظلم نوایا مړی تا ودوایا ک ژوند کوي مړی تا ودوایا ک ژوند کوي سپینې سپینې موایا ک ژوند کوي سپینې سپینې موایا ک ژوند کوي خپل تعارف را سره وکړي او د مردان پریمیر لیګ حوالې سره یو دوه خبرې راته شیر کړي. زما نوم باسط خان دی او د مردانوال خلک د تنظیم صدر یم او دین علاوه سوشولوژي لیکچرر هم یم ګورنمنت پوسټ ګریجویټ نوشهره کې او دا چې کوم دی مردان پریمیر لیګ نه صرف د پښتونخوا بلکې د پاکستان په تاریخ کې لومړي ځل داسې موږ یو لیګ لانچ کړی دی څنګه تاسو ته پته ده چې انګلیش پریمیر لیګ سپینش لا لیګا داسې ډېر زیات ټورنمنټس کېږي حتی کې چې انډیا کې انډین سپر لیګ هم کېږي خو پاکستان کې داسې آیډیا نه وه پیش شوې نو دا زموږ چې کوم سپورټس اسوسییشن د ډسټرکټ سپورټس چې کوم فټبال اسوسییشن دی د هغې ملګري موږ د تاجرانو هم ډېر شکریا ادا کوو چې هغې موږ سره مرسته وکړه او بیا د مردانوال خلک چې کوم والنټیرز وو نو هغې ډېر په ښه طریقه باندې دا پروګرام ارګنایز کو د کمانډنټ صاحب هم ډېر شکریا ادا کوو چې هغې موږ وستایلو او موږ له ډاډ راکو د سېنیټر زیشان صاحب هم ډېر زیات شکریا ادا کوو او خاص کر د وړو هم ډېر شکریا چې هغې دا پروګرام موږ سره ډېر ښایسته کو پاکستان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں چاہے وہ چترال کے ہوں کراچی کے ہوں ان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے اپرچونیٹی ہے ڈونٹ مس اٹ پارٹیسپیٹ ود اس مردان پریمیر لیگ از یورز اٹس فار دا فٹبال پلیئرز اور یہاں کے لوکل پلیئرز هغې ته هم زه خواست کوم چې په دې کې موږ سره شرکت وکړي او دا په دې سوچ او په دې مقصد باندې موږ سٹارټ کوو په مردان کې خصوصا چې دا به یو چیمپئنشپ دی او د مردان کې زموږ فټبال لیول باندې ډېر زیات ټیلنټ دی هغه ټیلنټ چې دی دنیا ته راښکاره کول دي او دې له یو پلیټ فارم جوړول دي دا به یو پوره چیمپئنشپ یو لیګ به کېږي پوره په دې کې موږ سره به 8 ټیمز وي او مقصد دا دی چې موږ ښه پوزیټیو اکټیویټیز چې کوم دی د مردان ته مخ په وړاندې راولو چې زموږ هلکان ځوانان د کیل کود په دې پروګرامونو کې شامل شي بجای د دې چې خپل وخت فضول تیری په نشو تماشو کې تیری نو دا یو اپرچونټي موږ د فټبال د مردان پریمیر لیګ په شکل کې د خپل مردان د ځوانانو لور کو چې په دې کې به پوزټیو اکټیویټیز کیږي د مردان پریمیر لیګ سپورټرز حوالې سره یو څو خبرې شیر کړي موږ سره او په دې کې به څو نه خلک حصه اخلي د کوم علاقې نه هغه هم لږ تاسو واضح کړئ د ټول نه لوی سپورټرز خو به زموږ کراوډ وي زموږ چې کوم پلیئرز دي بیا د هغې نه وروستو د فټبال د مردان چې کوم اسوسییشن دی هغې زموږ سره په دې کې پوره مرسته ده او بیا ورسره مردان چیمبر اف سمال ټریډرز چې کوم دی هغه موږ سره په دې کې شامل دی او د مردان ضلعي حکومت موږ سره په دې کې شامل دی او د پی آر سی کمانډنټ صاحب هم زموږ سره په دې کې شامل دی پوره تعاون دی او زموږ سره په دې کې ټوټل 8 ټیمونه به وي او د مردان نه به وي ټوټل د ډسټرکټ مردان نه به وي لکه په دې کې به شنکر اف سی په نوم باندې ټیم وي او د کاټلنګ اتلان په نوم باندې یو ټیم دی تغبه کینګ په نوم باندې یو ټیم به وي رستم هانټرز دی دغه شان د شیخ ملتون واريرز دی او یو چې کوم دی نو د تورو مایار یونایټډ یو ټیم به وي نو عوامو ته هم دغه اپیل دی دغه یو خواست وته چې دغه کامیاب کی دغه سپورټ کی او مردان پریمیر لیګ سپورټ کی دغه فټبال سپورټ کی بل د پریمیر لیګ مقصد زمونږ داو د فټبال چیمپئنشپ چې بیس یک زمونږ کم لوکل کلاړیان دي زمونږ نوجوانان دي دي ته یو مکور کو د فټبال د لوبېدو دي یو د خپل ټورنمنت کې دي سواخلی نو ان شاء الله دي ته بعد په ملک کې په خټ ټیمونو کې ان شاء الله ډېر ښه اپورچونټی ملایږي ان شاء الله او زه راغلم نن د پروګرام دپاره ماشاءالله ډېر زبردست روان دی الان کې ما تاسو ته دې نه مخکې مو وویل چې لکه ما ډېر پریمیر لیګونه کړي پېښور کې ما لیګونه کړي دي خو فرست ټایم چې ما مردان کې د هر څه وکتل زه یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم او زه غواړم چې دې ته به زموږ پلیر دپاره چې کوم دی ډېر سپورټ میلاو شي او الله دې دا ټورنمنټ مطلب کامیاب کړي چې موږ هر کال چې کوم دی دا ټورنمنټ کوو تاسو ته پته چې نن سبا چې کوم دی کیپیټلیزم دور دی کمرشل دور دی نو د انویسټرز نه بغیر چې کوم دی یو ټورنمنټ یو لیګ نشي کامیابېدی مردان سپر لیګ هم کامیاب شو د بزنس کمیونټي ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ
زه خو دا وایم چې لکه ما تاسو ته وایي چې تاسو هم دا خبره وکړه چې زه تاسو ته وایم چې څونه پلیر ته فیسیلیټیز په دې کې میلاویږي که نه او دا کم مردان پلیران دي که نه دا به دې سره چې کم دی نو لکه اوس مثال یو ماشوم کور نه راځي هغه ته فوټبال اجازت نه ورکوي یا کرکټ کوي انیثینګ هر یو گیم چې وي هغې اجازت نه ورکوي نو چې داسې پروټوکول او داسې پروټیشن پلیرانو دپاره میلاویږي انشاءالله نو هر ماشوم او هر بچی به د کور نه راځي دلته و گیم به کوي حاجی تاسو ته پته را کمانډنټ صاحب هم راغلی پاکستان آرمی چونکې دا کینټ ایریا ده تاسو هغې نه څه اپیل کوئ هغې نه خو چې مونږ دا اپیل کوو چې لومبي مونږ هر چا ته به زه دا وایم د مردان دپاره ځکه چې زه د مردان کې پیدا شوی یم او د مردان دپاره کو زما څنګه هیلپ ضرورت وي انشاءالله زه به کوم مونږ ته زه تاسو ته وایم چې دا ګراوند دی چې دې ته پیویلین جوړ شي غیر چاپېره ځکه چې دا ګراوند داسې ګراوند پاکستان کې چا سره هم نشته لکه مونږ سره چې دی خو چې فیسیلیټیز نه میلاویږي زه بیا بار بار راځم بار بار فیسیلیټیز خبره کوم چې دې ته فیسیلیټیز نه میلاویږي دا ګراوند به نه کامیابي اور ہمارے ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب خود ایک ہی از اے لیجنڈ اسپورٹس مین تو آپ حکومت سے کیا خواہش کریں گے وٹ آر یو لوکنگ ایٹ دا گورنمنٹ بس الحمدللہ میں تو اس پہ بھی بہت خوش ہوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہے وہ بھی KPK کے پہلے جو ہے نا ادھر سے وہ بنا تھا کیا نام ہے وزیر اعلیٰ تھا ہاں حکومت بنی تھی ان کی تو میں اسی پہ بھی خوش انشاءاللہ ان کو بھی ادھر اللہ کرے کہ ادھر ہمارے پاس آ جائے اور کیا رہا ہم سے جو نا ہم بہت خوش ہیں اس پہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح لیڈر دیا ہوا ہے کہ وہ بھی ایک اسپورٹس مین ہے تو ہم اس سے یہی امید ہی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہماری جو نا ادھر فٹ بال کو جو نا فروغ دیں گے جس طرح دن بدن وہ نیچے جا رہا ہے فٹ بال اور آپ لوگ کو اللہ رب آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے اور جتنے بھی جو میڈیا والے ہیں ان کو بھی جزائے خیر دے کہ یہ جو نا فٹ بال کو فروغ کے لیے جو نا اتنا کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تاسو څه وایئ چې دا نن تقریب وشو نو د عوامو چې کوم تاسو ته فیډبیک میلو شو هغې حوالې سره تاسو څه وایئ بسم الله الرحمن الرحیم لومبي خو زه چې کوم دی نو ستاسو د ویب چینل ډېره شکریه ده کوم چې تاسو راغلې او د ټورنمنټ کوریج مو کو نن یقینا د مردان په فوټبال په باب کې یو نوې اضافه وشوه چونکې په ټوله دنیا کې د فوټبال یو ډېر غټ کریز دی او ډېر غټ انډسټري د فوټبال خو بدقسمتۍ نه زمونږ په دې دومره ټیلنټډ سیمه کې د فوټبال زوال ورځ تر ورځه موږ د زوال شکار یو او زمونږ کو پاکستان په لحاظ سره وګورو نو پته زمونږ په ورلډ کې 142 نمبر کو 146 نمبر دی نو ان شاء الله دا موږ چې کوم مردان پریمیر لیگ د فوټبال د ټورنمنت شروع کو دینه په پاکستان د لپاره بهترین پلیران راوځي او زه ډیره شکریا ادا کوم د مردان عوام چې دی ډیر غټ سپورټ کو نن په ډیر غټ غن تعداد باندې رال او د مردان پریمیر لیگ د لانچینګ سرمنی د لوګو سرمنی چې کوم دینو کامیاب کړه خپل مردان چیمبر ایگزیکټیو پاتې شوم او مرکزی تاجرانو کې موجوده وخت کې ډیسټریکټ فوټبال اسوسییشن وایس پریزیډنټ مې به حیثیت داغه زه هوډمبه د ټولو ناول د مردان سمال ټریډ چیمبر والنا داوی شکرګزار ما چې هغه راغله او دا شان یو ایونت لپاره مردان فوټبال اسوسییشن ته وی او یو دومره لوی پروګرام شروع کو زمزه په مردان کې زما ډیر وخت شو تقریبا یو 20 سال نه سیوا زما په فوټبال کې شو فوټبال اسوسییشن سره دا لومبي ایونت چې داسې په خه طریقې سره او ډیر په خندا سره شروع شو او ان شاء الله دا نورم زه توقع ساتم چې د دینه پس پم ان شاء الله دا کوم را روان پروګرامونه چې د دې دي ان شاء الله تعالی به د دینم خوندوري د دینه بم خي او موږ تاسو نن توقع کوو چې تاسو به موږ سره کومک کوي تاسو به موږ سره پدې کې شانه بشانه چلیږي تاسو چې کوم چینل دی یا تاسو کوم سوشل میډیا باندې تاسو څومره تاسو ویوز دي ان شاء الله موږ چې هغه یو تنته دا ورسي چې په مردان کې خپلر شتا خ ټیلنت شتا خ کسان شتا خو سپورټ نشته جی کو تاسو ګوره نو د ګورنمنت د طرف نه سپورټ نشته زموږ د ګراوند دا حل د بزنس کمیونټي د خپل بزنس کمیونټي سره مدا زماده مرګري بل ته ولاړی تاسو کې موجوده کې دوه ټیمه سپورټ کوم هم مردان کلب سپورټ کوم هم ینګ یونایټډ سپورټ کوم دا ینګ لکان ولر دي چې څه قسم ضرورتي چې څه زما وسی مونږ کوو دا نه خو زه د مردان څنګه چې په نورو زینو کې بزنس کمیونټي پای کې دا غوي اشتراکي هغه پلیرانو سره سپورت سره هغه کومک کوي دا غوي هیلپ کوي د کشانزه د مردان چې څومره تاجران دي څومره تنظیمونه دي څومره لوی خلک دي لکه مردان یو ډیر مالدار زموږ دلته زیات تر نوابان هم دي زه هغه ته ریکوست کوم چې تاسو راشه
تاسو دې ځای کې ټیمونه واخلئ، ټیمونو سره تاسو سپانسر شئ، تاسو ټیمونه کومک وکړئ. نو دغه زما یو خواست دی د ټولو تنظیمونو ته مو تاجرانو ته مو چې په مردان کې ښه ټیلنټ دی، تاسو لږ دا اجاګر کړئ، لږ یې روباسئ. دا زموږ تاسو اوس وکړه منصور دی انټرنیشنل پلیر دی، عبید دی انټرنیشنل پلیر دی، نور هم ښه پلیران دي، خو هغه صرف را برکول غواړي. او برکوېدو لپاره فاینانشلي پرابلم دی، نور هیڅ نشته. یو پلیر کراچۍ ته ځي د هغه لپاره فاینانشلي پرابلم دی، یو پلیر لاهور ته ځي د هغه لپاره فاینانشلي پرابلم دی. زه یم چې د پلیر دلته په مردان کې فاینانشلي پرابلم ختم شو، ان شاء الله تعالی دلته موږ سره ډیر ښه ټیلنټ دی.